السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سید الرحمن کاکا خیل تاسو ته مخاطب یم ډایرکټ په ډایرکټ د ګریټ سټیشن نه د کوم چې نن باقاعده افتتاح وشوه او دې له کرنټ ورتلی شو د دې خلکو چې کومې ستونزې وي کومې مسایل وو د بجلۍ په مد کې د کم ولټیج په مد کې او بار بار به دلته د تارونه مشلېدل او ولټیج به ډېر زیات کم و 20 او 30 ولټیج به و. نو نن هغه کاوشونو رنګ راوړو او د ایم این ای محمد بشیر خان صاحب د فنډ نه په دې باندې تقریبا 3.5 ارب روپۍ ولګېدې او نن د هغې باقاعده طور باندې د دې ترسیل چې کوم دی نو هغه وشو. موږ به ځو دننه، تاسو به دننه د خپل ځان سره بیو زموږ سره اوسئ، ویډیو تر اخره پورې وګورئ. السلام علیکم روجان څنګه یې؟ خیر برابر یې؟ دننه موږ موجود یو، د دې باقاعده طور باندې د دې افتتاح وشوه. دا مشران تاسو ګورئ د پاکستان تحریک انصاف ټایګر راغلي دي او ماشاءالله بارک الله. د دې نه به ډېر انتهایي د کومه مسایل چې د کم ولټیج په وجه باندې راتلې هغه به د همیشه دپاره دفن شي. 11 بجې نن چې کوم دی نو سمرواق سټارټ شوی دی او په دې کې مزید به لږ اصلاحاتو ته هم ضرورت وي. معیارو به کېدای شي انشاءالله سبا صحیح معیارو به غریبانو دغه بند کلي ویل چې صحیح دی. د تمام جنګونو د اقوام متحده جنګونو تمام انسانانو ته موږ مبارکي ورکوو، سلام ورته کوو. انشاءالله تعالی هغه مطالبه زموږ حل شوله. کله چې پاکستان جوړ شوی په دې خوا زموږ د بجلۍ قلت و، بیا په څه وخت کې د بعضې چا د وجې دلته کې لمبر جوړ شو نو د تمام پاکستان زور زموږ په جنګل باندې و د بجلۍ لمبر و. څه وخت کې سراج صاحب دا خبره کړې چې ما څه لیدلي دي خو د بجلۍ لمبر باندې ما نور څه لمبر لیدلي. موږ سراج صاحب موږ په دې کې څه دلچسپي وانه غوښته. صوبایي وزیر پاتې شوی و بلکې د جماعت اسلامي د پاکستان امیر و، خو چونکې په دې باندې سنیټر پاتې شو او څو ځلې ګورمنټ راغی د پي ټي آی سره شریک حکومت راغلی، خو هغه لمبر چې دې کوم ویلی و په جلسو کې بیا خبره کوله چې یاره ما څه لیدلي خو ما د بجلۍ وار نه و لیدلی. الحمدلله بجلۍ هغه وار هغه سیستم د ناصر بشیر خان په نګرانۍ کې د پي ټي آی په حکومت کې الحمدلله جنګل هغه مطالبې حل شولې. نن 11 بجې سمرباغ ته تحصیل سمرباغ ته بجلۍ سټارټ شوې ده، د هغو لپاره فیډ سټارټ شوی. انشاءالله سبا به د معیارو د کلي د بجلۍ د ټولو علاقو د دې بجلۍ سټارټ کېږي او د ټول جنګل او د ټولو علاقې بجلۍ به هغه مسایل به انشاءالله حل کېږي. موږ تمام جنګل ته به مبارکي ورکوو او انشاءالله زموږ هغه ټولې مطالبې نن حل شولې. موږ د بشیر خان او د هغه ملګرو چې چا دا ګېډې کوم صوبایي وزیر کړی دی یا د وفاق نه شوی دی موږ د هغو شکریا ادا کوو او هغو ته مبارکي ویو او د ټول د میډیا د طرفه د ملګرو ته به ټولو جنګل ته مبارکي ویو.
دا ماشاءالله تاسو ګورئ دا هیوي ټرانسفارمر دلته لګېدلی دی دا په جندول ګریډ سټیشن کې او دلته به د بل هم تنصیب به کېږي د هغې دپاره هم دا ځګی جوړ شوی دی چونکې دغه کې به لږ ټیم لګي خو فلحال دغه کومه افتتاح چې و هغه وشوه او انشاءالله چې دا مسایل چې د بجلی په مد کې کمې وي دا به همیشه دپاره ختم شي نو دغه ویزټ موږ ستاسو سره وکړو د ګریډ د دننه چې کوم حالات وو هغه هم موږ تاسو ته وښوده او دا بیروني چې کوم مناظر دي دغه هم موږ تاسو ته وښودل دا ټاورې دي دا تاسو ګورئ په دې باندې تقریبا 3.5 اربه روپۍ راغلي دي دا یو عظیم الشانه منصوبه په دې باندې ده چې یاره د دې په وجه باندې به دې اطرافو د خلکو ته د کم ولټیج په وجه به ډېرې مسایل راتله نو هغه مسلې الحمدلله حل شوې او پاکستان تحریک انصاف او MNA محمد بشیر خان زنده باد